دغه وجه د چې دنیا کې چرته هم پښتانه وي هغه به مسلمانان وي او په دنیا کې پښتون واحد یو داسې قوم دی چې په دې کې د اسلام نه بغیر بل مذهب نشته. په یو بل ځای کې تاریخ لیکلو والا لیکي چې دنیا ته کم او بیش 1,40,000 پیغمبران راغلي دي خو پښتون تر اوسه پورې د یو پیغمبر سره هم نه دی جنګېدلی بلکې د پیغمبرانو نه علاوه پښتون د دنیا د هر یو طاقت سره جنګېدلی دی. که د پښتون نه تپوس وکړی شي چې تا اول پښتون یې که مسلمان نو جواب به دا وي چې زه د 15,000 کالو نه پښتون یم او د 1400 کالو نه مسلمان یم. اوس سوال دې ځکه دا پیدا کیږي چې پښتنو ته پښتانه ولې ویلی کیږي چې کله کافرانو په مکه مکرمه باندې قبضه وکړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خالد بن ولید ته حکم وکړو چې لاړ شو ټولو مسلمانانو ته دا پیغام ورکړه چې جهاد له راشئ. د کم نه بعد چې خالد بن ولید د نورو مسلمانانو سره په دې غرونو کې د اوسیدونکو پښتنو سردار قیس عبدالرشید ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغام بیان کو. د کم نه بعد چې د قیس عبدالرشید په قیادت کې د هغې لښکر مکې طرف ته روان شو مکه یې فتح کړه. کله چې دا خوشخبري نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته میلاو شو نو د هغې په خوله باندې دا الفاظ راغلل چې بتان د عربۍ ژبې لفظ دی او د دې مطلب دی مضبوط ترین لرګی. دا هغه لرګی وي کوم چې د سمندري کشتو په لاندینۍ سطح کې لګېدلی وي. دا دومره مضبوط ترین لرګی وي چې دې ته سمندري اوبه هم نقصان نشي رسولی. د وخت د تېرېدو سره چې دا لفظ کله بری صغیر ته راورسېد نو د دې نه بیا پټان جوړ شو. که د دې تاریخي جایزه واخیستې شي نو په فارسۍ کې دې ته پښتون، په پښتو کې دې ته پښتون، په اردو او هندي وغیره کې دې ته پټان ویلی کېږي. د دې نه علاوه د پښتنو په باره کې یوه بله واقعه هم لیکلی کېږي چې وایي د ګریټ الکزینډر کوم ته چې د